آج بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا. نن منګه د اول سایت نه سبق وایو چې موږ ویلو چې د الله پاک د پاره صفات دامو ثابتو حسن چې د الله پاک ذات نه دا قدیم دی دغه شان د الله پاک صفات دا هم قدیم دي د الله پاک په صفاتو کې یو صفت هغه الواحد 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 مطلب دا دی چې پیدا کوم کې د دې ټول عالم هغه هیڅ یو ذات دی یو ذات دی یو او د دې الله پاک سره هیڅوک چې نه دا شریک نشته د دې په پیدا کولو باندې الله پاک یو دی د الله پاک د یووالي لپاره کم مشهور دلیل د متکلمین په نسبانه چې دی نه هغه ته ویل کېږي برهان تمانع ورته هم ویل کېږي او دلیل تمانع ورته هم ویل کېږي ما ته فکر دی کنه نه کتابونه من کې تاسو په کتابونو کې څه ګورئ کزانه لیکل کوي کنه کتابونه تم ګورئ ځدل ته کېږي ماته دغه دګری کې نو سب پوښه د برهان تمانع لپاره دلیل الله پاک قرآن مجید دا آیت ته لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا تاسو په دې دغه کې ویل دي په منطق کې چې دا د قیاس استثنایی شکل دی د قیاس استثنایی سبا سبق ان شاء الله په دې باندې خبره تر راشي چیرې دا استثناء د نقیض د تعلیل را نتیجه نقیض د مقدم روزي دی باندې بیا سبا خبره کوو نن دلیل تمانو وایو دلیل تمانو او برهان تمانو خلاصه دا ده چې په دې ځمکه اسمانونو کې دوه خدایان نشي کېدای ان یو نه سوا خدایان نشي کېدای ځکه که دوه خدایان منګه فرض کو نه هغه دوانه به واجب ګڼو ځکه چې واجب نه نو خو خدای نشي کېدای دا الله لپاره دا خبر دی چې دا بسوي واجب الوجود به واجب الوجود به نو کدوا خدایان شي او دوانه واجب الوجود شي دوانه به واجب الوجود خامخاوي نو یو با په یو وخت کې د یو کاری را ده کوي لکه مثال زه وایم چې په دا اوس تقریبا 9 بجې دي نو په 9 بجې باندې یو خدای اراده وکړه چې زه زید پیدا کوم او په بل خدای په دقه 9 بجې باندې اراده وکړل چې زه زید مړ کوم نو زید یو دی او یو په یو وخت کې چې مړ کوم بل و چې پیدا کوم نو که په یو وخت کې کده دوانو کې دی نشي چې هم دغه شي مړ شي هم څه شي ځکه چې اجتماع د نقیضین راځي او اجتماع د نقیضینو محال ده او د څه نشي کېږي چې نه پستا کېږي نه بدما کېږي ځکه دا رفع د نقیضین راځي او رفع د نقیضینو محال ده خو خامخا داسې بګي چې یو به پکې اوچتېږي او بل به ښکته کېږي یو به خبره منلېږي او د بل به خبره نه منلېږي نو دا کم یو چې خبره ونه منلی شوه جو هغه عاجزه شو که نه کم چې خبره ونه منلی شوه جو څه شو او عاجزه چې نو دا خدای نشي کېدی لکه په دې خبره باندې پوه شوئ عاجزه چې نن دا خدای نشي کېدی یعنې یو به پکې خامخا چې نن دا به د کېږي وړ کېږي به یو به پړ کېږي نو چې کم پړ شو نو هغه خدای نشي کېدی لکه تاسو په دې خبره باندې پوه شوئ نو دا که په یو وخت کې اراده وکړي او ته وایې چېرې د دې دواړو په یو کار باندې اتفاق راغی که دواړو به په یو کار باندې اتفاق راشي نو موږ وایو اتفاق هم نه راځي ځکه په دې وخت کې خو به اتفاق راشي او په بل وخت کې اتفاق نشي راتلی ځکه چې الله چې د خدای لپاره صفت دی هغه تکبر دی او یو متکبر بل متکبر نه مني نو اگر چې په دې ټایم کې پکې دغه دی اختلاف نشته دی خو یو زمانه بل څه دی چې په دواړو کې به اختلاف راځي او چې کله اختلاف راشي نو دا مطلب دا شي چې امکان او امکان چې دا د حدوث دلالت کوي امکان په څه باندې دلالت کوي په حدوث باندې دلالت کوي لکه په دې خبره باندې پوه شوئ اوس په دې باندې بیا اعتراضونه دي او هغه اعتراضونه په دې سره دفع شول یو اعتراض دا دی وایي که چېرته د دواړه خدایان اتفاق وکړي چې یو وموي چې زه زید پیدا کوم بل وموي چې زه زید پیدا کوم نو وایو چې د تمانو د دلیل دپاره فی الواقع جګړه کېدل ضروري نه دي بلکې امکان د جګړې چې دا ضروري دی اوس خو په دې ټایم کې دو اتفاق دی
خو داسې وخت به راشي چې دا دواړه په اتفاق باندې نه ځکه مخکې موږ دا خبره وکړله چې لکه دا الله صفت دا متکبر دی او متکبر یو متکبر بل متکبر نه مني یو وایي چې زما خبره چل دی بل وایي چې زما خبره چل دی نو په یو وخت کې به داسې راشي چې لکه د یو به منله کېږي د بل به نه منله کېږي لکه په دې باندې پوه شوئ دویم اعتراض په دې باندې دا دی دویم اعتراض دا دی چې کله صانع چې دی دا ډېر وي نو په دا وایي موږ نه تسلیمو ځکه تاسو دا خبره وکړله چې کله صانع چې دا ډېر شي دوه صانع شي یا به دواړه د یو کار اراده وکړي په یو وخت کې یا به دواړه اتفاق به راځي نو اتفاق هم محال دی او انکار د دواړو چې دی دغه رفع د نقیضین راځي او اجتماع د نقیضین راځي او چې اجتماع د نقیضین هم محال ده او رفع د نقیضین هم محال ده او په دوو خدایانو کې د یو اوچتېدل او د بل ښکته کېدل دا هم محال ده نو مستلزم کم څه چې محال در مستلزم وي هغه محال وي پوه شوئ نو وایي دلته کې موږ صرف وایو چې امکان پکې راځي دا دلیل تمانو دا صرف د امکان دی د امکان او دغه واقع داسې واقع کېدی نه شي چې دواړه یو د یو الله دوم د دواړو اراده وکړي هم د دواړو چې دا اراده دواړه نه کوي نو دا امکان صرف پوره دی پوه شوئ او دغه شانتې دریم نمبر اعتراض په دې باندې دی چې لکه یو وخت په یو وخت کې یو کس هغه د زید دا سکون اراده کوي او په بل وخت کې چې نن دا حرکت اراده کوي نو بیا به کوم اختلاف نه راځي نو موږ وایو موږ دا خبره مخکې کړې ده چې دلته کې به په دې ځای کې دا ده چې دواړه د اراده کول د دوو کسانو دي یو جدا الله دی بل جدا الله دی یو جدا خالق دی بل جدا خالق دی او یو جدا اراده ده د بل جدا اراده ده مراد د دواړو یو دی یعنی یو دواړه د زید دغه کوي او دواړه چې نن دای محل جدا دي محل د ارادو جدا جدا دي نه اعتراض پې نه راځي اوس وګورئ تاسو کتاب ته کومه خبره تر چې بدي کې ده دا په غور سره ګورئ الواحد دا الله پاک په صفاتو کې یو صفت چې نه ده واحد واحد څه مطلب یعنی ان صانع العالم واحد چې عالم پیدا کوونکی یو دی ولا يمكن ممکن نه دي ان يصدق مفهوم واجب الوجود چې صادق شي مفهوم د واجب الوجود الا على ذات واحده مگر په یو ذات باندې یعنی موږ دا خبره مخکې کړې ده چې واجب الوجود دا صرف یو ذات کې دی شي دوه ذاتونه چې دا نشي کېدی دوه ذاتونه دا نشي کېدی والمشهور في ذلك بين المتكلمين هذا متكلمين په منځ باندې مشهور دلیل پدې کې برهان تمانو ده برهان التمانع المشار الیه بقوله تعالی چې دې برهان تمانو ته اشاره کړی شي د الله په دې قول سره چې الله کوم قول لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا لو کان فیهما آلهة کچرته په دې ازمکه اسمانونو کې د الله نه ما سوا ډېر خدایان وې الا الله بغیر د الله نه لفسدتا نو د ازمکه اسمانونه په دې کې وسه خور شو خو فساد نه خور شوی ولی ځکه چې خدایان نشته نو یې دا دغه دا لو کان فیما آلهة الا الله دا مقدم دی دا او دا لفظ دا تالی دی مقدم او تالی تاسو ویلي په شکلونو کې چې یو د لاولنۍ حصې ته مقدم او دویم حصې ته تالی وي نو وایي دا تالی نقیض واقع شوی دی ځکه چې په دې سره د مقدم نقیض واقع شوی یعنی فساد نه واقع شوی فساد نه واقع شوی ځکه چې خدایان ډېر نشته دی هغه دې ته پوه شوئ وتقريره د برهان تمانو تقریر دار انه لو امكن الهان کچر دو خدایان ممکن شي لامكن بينهما تمانع نو ممکن به دوانو په منځ کې تمانع ولی بان يريد احدهما حرکت زیدین والاخر سکونه ځکه چې په دوه کې به یو دا زید حرکت اراده کوي او بل په زید دا سکون منګه د مرګ او د ژوند غوکو چې یو به د زید پیدا کول او بل په د زید مړ کېدلو اراده کوي دلته دا چې یو به د زید حرکت اراده کوي او بل به د زید لان كل منهما في نفسه امر ممکن ذکر ادوانه په خپل ذات په اعتبار سره امر ممکن دی یعنی زید د حرکت او د سکون د دوانو چې دا امکان لري هغه پوه شئ وکذا تعلق اراده بكل منهما في نفسه او دا رنګ تعلق په دوه کې د هر یو د خپل ذات په اعتبار سره دی اذ لا تزاد بین ارادتین
ځکه چې د دې دوو ارادو په منځ کې چې دا تضاد نشته دی بل بین المرادین بلکې د مرادونو په منځ کې چې دا دغه دی تضاد دی دې سره وروستو دا اعتراضونه به راځي نو په دې سره هغه اعتراضونه د پکړي یو په دې سره دفع شو چې دا هر یو یعنی چې د زید هر یو د زید اراده او د زید د سکون اراده کوي د زید د حرکت اراده کوي د زید د سکون اراده کوي دا هم امر ممکن دی او دا هم خبره ده چې هر یو د خپل ذات په اعتبار سره اراده کوي یعنی یو خدای اراده کوي بل خدای اراده کوي او دوا محل د ارادې دو دي محل د ارادې سری یعنی ځکه خدایان په دي کنه خو مراد په مراد کې تضاد ده یعنی یو هم د دې دغه یو خدای و چې دا پنسل په دې وخت کې زماتوم او بل و چې دا ز جوړوم د خدایان دو دي محل د ارادې دو دي خو هغه محل د ماتېدو مراد چې کوم ده سره نو تضاد په دې کې دی لکه پوه شو به باندې دی باندې وروسته بیا اعتراضونه باندې بخبو وحين يدين او بدغه وخت اما ان يحصل الامران یا خو په دځوانه کارونه وشي چې د دځوانو خدایانو خبره ومنل شي چې به یو وخت هغه یو د زید حرکت اراده کوي او دغه وخت هغه د زید د سکون اراده کوي او دا دځوانه جننده به وشي نو کله چې دځوانه وشي نو فیاج ته معوز زیدانه نو اجتماع د زیدانو براشي او اجتماع د زیدانو سره اولا او یا به د سینې شي کېږي یعنی د دځوانو خبره به نه مونډلې نه منلېږي نو کله یو خبر ومنل شو دا بل ونه منل شو نو فیلزم عجز احدهما نو لازم بشي عجز قدبو کې دی یو هغه پوه شوي او چې په کله د کم یو عجز نه ثابت شو و اماره الحدوث والامکان نو دا علامه د حدوث او د امکان ده او حادث چې دا الله او خالق نشي واقع کړي ممکن دا الله نشي واقع کړي ځکه الله لپاره موږ ویلي دي چې دا به صحیح واجب الوجود وي لما فيه من شایبه الاحتیاج ځکه چې په دې کې بیا شایبه احتیاج راځي او الله تعالی دا محتاج نه وي لکه پوه شوي فالتعدد مستلزم لامکان التمانع المستلزم للمحال نو تعدد یعنی ډیرواله د خدایانو دا مستلزم دی یعنی امکان لره داسې امکان تمانع لره چې مستلزم دی هغه امکان محال لره لکه وایي کچته ته خدایان ډیر وګڼي کنه نو دا به په دې سره به تمانع براشي او هغه تمانع چې دا مستلزم د محال لره لکه پوه شو به باندې دا محال فيكون محالا نو تعدد چې دا څه شو ما فيكون کې ضمیر تعدد تراجع ده دا تعدد محال شو وهذا تفسير ما يقال ودا تفصيل هذا كم چې ویل شوی چې دا وځي دغه مخکې خبره په یو کارخه بیانې چې ان احدهما کچته ان احدهما چې په دوه کې یو ان لم يقدر على مخالفه الاخر کچره دې قدرت نه لري په دوه کې د مخالفت نو لازم عجزه نه عاجز بثابت شي وان قدر او قدرت لري نو لازم عجز الاخر نو لازم بشي د بل عاجز کېدل هغه پوه شو به معنی وبما ذكرنا يندفع ما يقال واذا كما ذري سره وز د خپل ما قبل عبارت حسن بیانې چې دا کم تفصیل چې معنا برهان تمانو وکړو نو بدی سره درې دلیلونه درې اعتراضونه د فشول بدی سره څه د فشول نمبر 1 دلیل اعتراض دار چې انه ما يقال چې شي انه يجوز ان يتفق من غير تمانع اعتراض دار چې لکه تا خو دا خبر وکړه لکه نه چې دوانه چې یو به اراده کوي په وخت بل څه اراده کوي نو دا خبره جایز ده چې دوانه په یو وخت کې د یو څه اراده وکړي یعنی په یو وخت کې په 9 بجې باندې یو خدای وایي چې زید حرکت ولا ورکوم او په دغه ټیم کې بل خدای هم وایي چې زه ولا حرکت ورکوم نو اتفاق پکې راغی نو چې اتفاق راغی نو تمانو د کم طرف راغله لکه پوه شوي نو موږ دا د دې جواب وي مخکې په دې دغه سره وشو په دې خبرې سره چې لا امكن بينهما تمانون لو امكن الهان لا امكن بين مخکته شو کنه کچته دوه خدایان ممکن وي نو دو په منځ کې تمانع ممکن دی ممکن نو موږ د څه نه دی ویني چې د دو په منځ کې بخامخه بالفعل به اراده بالفعل په هر وخت کې به د دوه جګړه برازي او بلکې صرف امکان چې دا هم سره پوره رہتا تمانو د پاره او تمانو دا د دې په امکان څنګه لري کنه چې یو هم الله دی او بل هم الله دی او د الله یو صفت نه متکبر دی نو دواړه الله څه شول متکبرین شول او یو متکبر بل متکبر نه مني نو اگر چې په یو ټیم کې بدو اتفاق راغی خو امکان د دې شته د تمانو امکان چې نن داشته چې یو په یو وخت کوی چې کوم او بل وی چې زین کوم هغه پوه شو به نه
لکه پوه شئ نو دا اعتراض دی انه یجوز ان یتفقا چې دا جایز دي چې لازمانه متفق شي بغیر د تمانونه نو دا مخکې په دې زما دا کم قول چې مخکې ما ذکر کوم چې لا امکن بینهما تمانون په دې سره هغه دفع شوی دی پوه شئ دویم دلیل دویم اعتراض دار او ان تكون الممانعه والمخالفه غیر ممکنه وهي چې دا ممانعت او مخالفت دا غیر ممکن دی ولی لاستلزامها المحاله ځکه چې دا مستلزم دی محال لره یعنی ته چې کله وایي دا صانع په حین د تعدد د صانع کې چې کله ته دا صانع ډیر وګڼې ها نو دا غوی په منځ کې موږ وایي تعدد نه تسلیمو دا اعتراض دی ولی ځکه چې دې صورت کې تاسو په خپل باندې ویل چې یا به اجتماع د ضدین راځي یا به ارتفاع د ضدین راځي او یا به د عاجز کېدل راځي نو اجتماع د ضدین هم محال ده ارتفاع د ضدین هم محال ده او د یو عاجز کېدل هم سری محال دي نو چې دا هر څه محال دي کنه نو امکان تمانع مستلزم د محال لره او کم سلسي مستلزم وي محال ناغه محال وي نه لہذا دا محال دي او دی وی مکه ما پر اعتراض کې وټکا وکړو چې پر خپل سبق کې لان كل منهما في نفسه امرا ممکن دا مکه ټکا ذکر شوی دی لان كل منهما في نفسه امر ممکن چې هر یو د دې ځوانونو خپل ذات په اعتبار سره امر ممکن دی نو هر کله چې د هر واحد حرکت او سکون دا ممکن دي او اراده کول ممکن دي او منګه دلیل چې نه دا دلیل تمانو موږ په امکان سره ذکر کړل دي نو دا هم ممکن شو دلیل تمانه هم ممکن دي هغه پوه شو به معنی یعنی دا خبره شوی د اعتراض دار چې تا مخکې دا خبره وویل کنه چې ثانیه چې دا ډیر دا مستلزم لره محال دي مستلزم لره دا محال لره مستلزم دي محال لره څنګه مستلزم دي لکه تا دا خبره وکړه چې کله دوه خدایان نشي نو درې صورتونه دا وي چې یا به دوه خدایان په وخت به یو اراده وکړي او یا به دوانه به دغه اراده نه کوي یا به یو کوي او بل نه کوي نو دوانو اراده کول اجتماع د ضدین راځي دا هم ناروا ده او د دوانو یو ټیم اراده نه کول دا ارتفاع د نږدې دا هم محل ده ارتفاع د ضدین هم محل ده او د یو عاجز کېدل او د بل نه عاجز کېدل دا هم محال دي نو چې دا محال دي نو امکان ته مانو چې دا هم مستلزم د دې لره ناغه محال شو کنه نو موږ وای مخکې خبره وکړه دا جواب ده چې زمونږ په مخکې عبارت کې موږ دا ټکي ویلو لأن كل منهما في نفسه امر ممکن نو په هغه امر ممکن سره دا خبره اعتراض دفع شو ځکه چې موږ دا خبره کړې وه چې دا د دوی د اراده کول دا هم ممکن دي د دوی د سکون نه کول دا هم ممکن دي او د تمانو دا هم ممکن ده لہذا دا دلیل تمانو دا ممکن ده لکه پوه شوې په دې باندې او ايم تنع اجتماع الارادتين كاراده الواحده حركه زيد وسكونه معا دې سره دریم نمبر اعتراض رنده د کوي ولکه څنګه چې د یو شخص په یو وخت کې د زید حرکت او سکون اراده کول محال دي چې په یو وخت کې یو سړی لکه مطلب یو خوده په 9 بجې باندې یا به د زید اراده کوي د سکون یا به د زید اراده کوي د حرکت د په یو وخت کې د یو اراده کول شي دوه ارادې نشي کولای کنه نو دغه رنګ چې د تمانو دا مثال کم چې تاسو ذکر کو نو بدی کې هم په یو وخت کې اراده د حرکت او اراده د سکون دا هم محال دي نو جواب دا غیدار چې مخکې په ماقبل کې موږ دا خبره وکړه چې اذ لا تزاد بین ارادتین چې د ارادو په منځ کې تضاد نشته لري ځکه د ارادو د پاره محل دو دي یو خدای اراده کوي او بل خدای اراده کوي نو په دې کې تضاد نشته لري ځکه او دوه کسان په یو وخت کې مختلف ارادې کولای شي لکه یو ځای ما یو ته زما په دې کې په یو وخت کې یو خبره راځي او په دغه وخت کې صاحب دې کې بل خبر راځي نو دا قشان دي موږ ویلو چې خدایان ودی نو په یو وخت کې د یو خدای په دماغ کې یو خبر راغله او په دغه وخت کې د بل خدای په دماغ کې بل خبر راغله نو مخکې موږ دا خبره کړې ده چې په ارادتینو په منځ کې تضاد نشته لري بلکې د مرادینو په منځ کې تضاد دی او مراد دلته کې یو د چا غزید دی او ايم تنع یا ممتنع د اجتماع الارادتين اجتماع د دوه ارادو که اراده الواحد لکه یو کس اراده کوي د حرکت د زید او د سکون په یو وخت کې نو څنګه چې دا ممتنع دي دغه شان دلیل تمانه ممتنع دي لکه پوه شو به باندې ورا خلاصه دا شو لکه نه چې الله پاک یو ذات دی بالکل په لنډو الفاظو کې دا چې الله پاک یو ذات دی دا الله پاک د یو ذات په دې باندې مشهور دلیل د متکلمین په منځ کې برهان تمانو دی برهان تمانو دلیل تمانو چې دا د قران مجید د دې آیت نه ثابتېږي لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا
د برهان تمانو تقریر او وضاحت ده چې په دې ځمکه اسمانونو کې دوه خدایان نشي کېدی کچره دوه خدایان کېدی شي دوه خدایان وې نو په یو وخت کې به د یو خدای به اراده کوله چې د زید د حرکت او په بل ټیم کې به دغه خدای چې بل خدای به اراده کوله د زید د سکون نو یو په دې کې درې صورتونه دي یا خدا د چې دوانه خدایانو دا خبره دی په دغه ټیم کې ومنل شي نو که دوانه خدایانو دا خبره ومنل شي نو دا د اجتماع د ضدین راځي او اجتماع د ضدین محال ده ځکه کس یو دی او یو په یو ټیم کې ودرې او بل په یو ټیم کې کېنی نه دا خو ناروا دغه دی اجتماع د ضدین ده او که ته وی چیرې نه دي یو خبره ومنل شي نه د بل خبره ومنل شي نو دا ارتفاع د نقیضین او د ارتفاع د نقیضین محال ده او که په دوه کې د یو خبره منل کېږي او د بل نه منل کېږي نو دا یو عاجز شو بل عاجز نه شو کم چې عاجز شو نو خدای نه شي کېږي نو خدایان به نشي کېږي پوه شو په دې معنی دلیل لپاره ته چې کم تفصیل وکړو نو دی چې دا برهان تمانو دا ممکن دی دا سره ممکن دی نو په دې ممکن ټکی سره په دې سره وې درې اعتراضونه د فصل په دې تقریر سره یو اعتراض بيدار چې را د دوانه دی په یو وخت کې چلندا یو هم د زید د حرکت اراده کوي بل هم د زید د حرکت اراده کوي او چې را سره یو بل سره جنگ جګړه وکړو خو په یو ټیم کې اراده کوي نو موږ په یو ټیم کې په دوی اراده وږي خو همیشه لپاره دوی یو کار نشي کولای چې ځکه چې دوانه متکبر دوانه الله دی د الله ذات چلندا غي صفات نه متکبر دی او یو متکبر بل متکبر نه مني اگر چې په دې ټیم کې جګړه نشته ره خو آینده وکړي چې نو موږ وایو چې دا مخکې موږ خپل عبارت کې ویل چې امکن بینهما تمانع چې ممکن دی دوه منځ کې تمانع دویم اعتراض هغه داو چې تاسو دا وایي کنه چې صانع دا ډیر دي نو موږ د صانع ډیر کېدل دا موږ نه منو ځکه چې دا تاسو چې په دې باندې کوم دلیل پیش کړی دي چې اجتماع د ضدین راځي یا ارتفاع د ضدین راځي یا د یو عاجز کېدل راځي او دا درې خبره محال دي او کم سیستم محال وي کم سیستم مستلزم محال را ناغه محال وي لہذا برهان تمانو دا محال دی نو وایو چې مخکې منګه بل خپل دای کې دا خبره کړو چې لئن كل منهما في نفس امر ممکن چې دا هر یو امر ممکن دی نو چې هر یو امر ممکن دی یعنی اجتماع د نقیضین ممکن ده او ارتفاع د نقیضین ممکن ده د یاد کې ممکن دي او د برهان تمانو ته دا هم ممکن ده درېمه خبره دا کړې وه درېم اعتراض دا دی وایي چې څنګه چې یو کس په یو وخت کې د یو څیز د حرکت او د سکون اراده نشي کولی دغه شانتې یو خدای چې نن دا په یو وخت کې د زید او د زید د حرکت او د سکون اراده نشي کولی وایي مخکې موږ دا خبره وکړله چې لا تزاد بین الارادتین چې دوه ارادو په منځ کې تضاد نشته دی دغه د دوه ارادو محل دی دا جدا جدا دی دوه خدایان په یو وخت کې د مختلف څیزونو اراده کوي بلکې تضاد چې دا په مراد کې دی چې هغه زید دی پوه شئ دا به خټه ټیټ کې ماته به سبا ورو ان شاء الله